نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى صدق الله العظيم سورة عبسة دیرشتم پارا دا سورت ابتدائی آیتونه دي دا سورت مکی سورت تی دا ہجرتنا اڑان دی نازل لی اعتبار دا ترتیب قرآن سرا دا سورت اتیایم دی نازل دو پلحاظ سر دا سورت سلی رشتم دی دی سورت کی یورکو دوسلویخ آیاتون دی مکی سورت کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری پا آخر کی بیان شو او د دې صورت په شروع کې د نبی علیہ السلام ذمہ داری بیانی شان نزول د دې صورت داسې دی یو پیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قریش سردارانو ته د دین اسلام دعوت ورکړ په دې دوران د دعوت کې یو نابینا صحابي حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر شو او نبی علیہ السلام تو فرمائی تاستچ اللہ کم علم درکڑ دی منتدا غیر لگ علم بیان کی اللہ چکم سستا تو خودل دی اغرا تلک کو خائی نبی علیہ السلام نے صحابی تا توجہ ورنکڑا خیال دو چې دا د قریش سرداران مسلمانان شي دا صحابي خواسم زمون ملګری دي او کدا کافرانو مسلمانان شنو پیدا په دین اسلام ته لګډیر ملو ځکه د قریش سرداران خو د نبی علیہ السلام سخت دشمنان او د نبی علیہ السلام ډیر کوشش دو چې د ایمان وروړي نو صحابي ته توجه ورنکړه عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه فدی وقت اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام را الیگو او نبی علیہ السلام تدا صورت نازل شو او اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تا زورن ورکڑ چتا دی نابینا صحابی تا توجہ ولی ورنکڑ دیکم خلق تا دعوت ورکی اغیستا خبر نوری اغید دنیا مال و دولت بنشک مصروف دی او چې کوم صحابي راغلي چې ما ته سبق او دین او خایتاغت توجه نو ورکی الله جل شانه نبی علیہ السلام ته تنبیه ورک عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مؤذن صحابو دبا مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم اذان کو سرداران د قریش په دغه موقع چې کوم موجودو پدې کې یو ابو جهل بل پکې عتبہ بل پکې شیبہ بل پکې ربیعہ بل امیہ بن خلف دا هغه غټ سرداران د مکه مالدار خلک چې په مکه مکرمه کې د دین مالدار خلک په دغه وخت کې سوکنو نو نبی علیہ السلام کوشش پدې باندې اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام تا خبرداری ورکو چې دی صحابی تا توجہ ولی ورنکو او بیا اللہ جل شانہ دا قرآن کریم صداقت بیانی چې دا خود نصیحت کتاب دی سوک چې غواړي د دین د فایده واخلي برکت کتاب دی پاک کتاب دی اوچت کتاب دی د مقرب او د معزز فرشتو په لاسونو کې راوړل شوی کتاب بیا د کافر اغا ناشکری بیانے چې دی حالاک شي دی ولی ناشکری کی منگ پا دا سمر نعمتون کڑی دی سمر پا ناشنا طریقے سر منگ دی پیدا کڑی دی دا منگ لار برابر کرا دا جن اسباب برابر کر بیا پا دنیا کی چې دی وفات چې دی قبر انتظام بلو او بیا چې کله پا قیامت کی شي نو پا قیامت کے پا دبانے سحال وی دا قیامت سختی اللہ پاک ذکر کی قیامت کی با اللہ جل شانہ دا سختی پا خلق راولی کہ یو انسان با دا خپل رور نب تختی دا مور نب تختی دا پلار نب تختی دا ملگر دوستان نب تختی دا بی بی نب تختی دا زامن نب تختی دا غا سخت ورز دا قیامت کافران دا نمانی دا دین انکار کی او بیا با قیامت کے بدو قسم خلقی
بعضی مخونه چې هغوی مؤمنان او نیکان خلک په دنیا کې د دې مخونه به روښانه وي د 14 سپوږمۍ په شان پړقېږي به دی به ډېر زیات خوشحالي او د خوشحالۍ نه په تندي باندې مسکراهټ او خندا وي او بعضې مخونه چې هغه د کافرانو او د بدو خلکو مخونه وي هغه به د خورو د وجې تک تور وي ذلیله به وي او د خورو د وجې به تک تورې مخکې تېر شوي دي چې دا به داسې تور وي لکه د تکې تورې شپې یوه ټوټه د دې کافرانو مخونه دا په قیامت کې داسې تک تور وي الله جل شانه فرمایي چې دا هغه کافران او بدکاره خلک وي د دې مخونه به تور وي سپین مخواله دا به جنت ته ځي او تور مخواله خلک دا به جهنم ته ځي الله جل شانه دې موږ او تاسو جنت لو والا جوړ نو فرمایي عبسا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناراض شو تندیه تریوکو وتولى او مخیا واړو ان جاءه الاعمى دا چراغی یو نابینا صحابی پسترګو باندې لون صحابی وما يدريك لعله يزكى او تا تثبت دا کی دي چې دي ځان پاک کی هر قسم گناهونو او يذكر یادی نصیحت قبول کی فتنفعه الذکر نو پیدور کی د نصیحت ستا اما من استغنا هر چا کس دی چې ځان یې بی پروا کړی دی لکه دا کافران فانت له تصدى نو داغه طرف ته توجه کې وما عليك الله يزكى او نشته پتا باندې هیڅ قسم مواخذه د دې خبر الله يزكى چې دی پاک نشي ایمان راوړي یعنی کدا کافران ایمان راوړي نو تانه تپوس نکېږي باج خلک وایي وای که په ځنګل کې یو سړی بغیر کلمې مړ شو نو موږ نه به تپوس کېږي دا خبره غلطه ده الله نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ستانه د دې تپوس نه کېږي چې ایمان نه وروړي خپل دعوت وچلوه کرو یړو پیدې خپل او کروي نړو نقصان ستانه دا غدي دا خبره صحیح نه ده چې د دنیا په یو ځنګل کې سړی مړ شو کلمې والا ورته رسېدلې نه دي نو موږ نه به تپوس کېږي نه موږ نه تپوس نه کېږي واما من جاءك يسعى او هر هغه چراغ تا ته چې منډې وهلې دا نابینا صحابي وهو يخشى دي يريد الله نه وانت عنه تلهى نتداغن غفلت کوي کلا داسمک وانها تذکرہ یقینا د آیاتنا نصیحت دی فمن شاء ذکر فسوک غواړي دا دی یاد کی نصیحت دی قبول کی فی صحف مکرمه فتختو یا پپانو نورانی عزتمندو کی مرفوعت مطهره چڑی روچتی دی مطهرت او پاکی دی درسیدو د شیطان بی ایدی سفرہ بلا سنو د عزتمندو د لیکن کو فرشتو کی دی کرام بررا د عزتمندو بررا او ډیر نیکو کارو فرشتو قتل الانسان ما اکفره هلاک دي شد انسان کافر سعجبنا شکر دی من ای شیء خلقه د کوم سيزنا دی الله پاک پیدا کړي من نطفه د نطفینا خلقه الله پاک دی پیدا فقدروا به اندازه وکړه ثم السبيل يسره بلار آسان کړه ثم اماته فاقبره بیا الله پاک دی مرګ نو قبر کې خخ ثم اذا شاء انشر بیا چې کله الله اوغواړ نو دی برا پاسوي کلا یقین خبر ده لما يقضي ما امر لا ندی پور شوی هغه سوچ د الله پاک حکم کړو دا کار لا نه دی کړی فلينظر الانسان الى طعامه پس پکار دي چې وګوري انسان خپل طعام ته ان سببنا الماء صبا یقینا منغرا ورو بورا ورول سرا ثم شققنا الارض شقا بیا منغا او چول ازمکا پچولو باندې انبتنا بها حبا پس منغرا زرغون کل پدې ازمکا باندې غلي ازمکا او چولا او داغینه مغلي او دانی را وستلی وعنبا او انګور وقضبا او ترکاري وزيتونا او زيتون ونخلا او كجري وحدائق غلبا او باغنا غنغن وفاكهة او ميوي وابا او واخ او غياغان متاع لكم چې دا استاسو د پاره سامان د پیلې دي
والانعامکم استاسو د سارو د پارم د فیدې دي دا ټول الله نعمتونه دي او د الله پاک د قدرت نخې دي فاذا جاءت الصاخه پسر کر چراشی دا دویم چغاد اسرافیل علیہ السلام دا قیامت شپیلے یوم پدغ ورز یفر المرء من اخیه تختم انسان دا خپل رورنا و امیه و دا خپل مورنا و ابیه و دا خپل پلارنا و صاحبت و دا خپل بیبینا و بنیه و دا خپل زامننا و دنیا کی دین سکنت تختی ہر قسم سخت راشی لیکن دا قیامت با دمر سختی چی دا نزدی رشتی با خلق پرید یو بل نبتختی ولی لکل امرئ منهم دا ہر کس دا پارا پا دا غورز ددوی لکل امرئ منهم دا ہر کس دا پارا ددوینا یوم دن پا دا غورز باندے شأن یو حالت بوی یغنیه چی دی بے پروا کری یردی با پخبل غم کی دمر ڈوبی چی نبو تپلار یادی نمور نرور او نبل سوکو په دنیا کې خلق ته دا یادېږي په سختۍ کې په نرمۍ کې لیکن د قیامت دومره سخته ورځ را روانه چې دا ټول خلق به د هر چا نه هیر شي نو د دغې سختۍ دپاره تیاري په دنیا کې پکار وجوه یومئذ مسفره بعضې مخونه په دغه ورځ باندې روښانه وي ضاحکة خندیدونکي به وي مستبشرة او خوشحاله به وي ووجوه یومئذ علیها غبره او بعضی مخونو پا دغا ورد علیها چیوی او پا دغی مخونو بان غبرتون گرد غبار توروالی ترحقها قطرا پتوی باقی لتوروالی تک تور بی مخونو بطوری اولائک هم الکفرت الفجرہ هم دا خلق دا بکافران او بدکار خلقی نونن پا دنیا کی دا کافران سرس پین بی و دا قیامت پا سخت ورد با اللہ پاک مومنان خیسته کی او دا کافران سرس پین چکم کاری دا با بدرنگ او دا سخیرن کی چی دا مسلمانان مخون با دی پا مقابل کی دستو میں پشان پڑکی گی اللہ پاک دا مقاطع ستا دا قیامت دا ورد روخانتیا نصیب کی و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین